برهان کې نو الته ویلي و چې قیاس په اعتبار د مادې سره څو قسمه ده اول برهاني ده هلکه دا چونکې عمده نو دا یې مقدم که او قیاس برهاني کوم یو چې ما یترکب من الیقینیات لانتاج له او یقینیات منحصر نه دي لکه بعضې چې ویلي دي چې دا هغه بدیهیاتو کې راځي یقینیات په نظریاتو کې هم راځي خو بدیهیات چې دي هغه بیا اوه قسمه دي څو قسمه دي هغه تجربیات او پلان هغه درته بیانوي فصل بالبرهان فصل د په بیان د برهان کې وما یتعلق بیا چې تعلق د برهان سره نیسي چې هغه اقسام د برهان دي برهان لمیو انیو او څه شرایط دي هغه څه شی پکې هغه کوي نو دی وایي اعلم ان البرهان برهان چې د قیاس مؤلف من الیقینیات هغه لانتاج الیقین بیا یقینیات بدیهي وي او که نظري وي خو نظري به کوم نظري وي منتهیتا الیها چې بیرته به انتها چاته کیږي ولې که چېرته بدیهیاتو ته انتها ونه شي نو بیا زغله پسې داسې او ځه منتهی ولیس الامر کما زعمه دا ردم کوي ولې چې د تعمیم پکې وکړه نو کما زعمه غوندې نه ده زعمه څه شی ده چې ان البرهان انما یتألف من البدیهیات فحسب یعنی فقط فانتهی عن النظریات ولې نظریاتو کې یقین نشي راتلی شي نو د مجرد یقینیاتو نه چې جوړ وي بیا بدیهیات وي او که نظریات ثم البدیهیات ستتون هغه شپږ دي خو هلته مشاهدات څو قسمه دي یو وجدانیات دي بل حسیات احد و اولیات دي اولیات کوم دي هغه قضایاو ته وایي هسې تاسې ته مې بار و بار دا خبره کوله که نه چې دا بدیهیات خلک تقسیموي اوه اقسامو ته دا په ذهن کې کینوي دا په تصدیق بدیهي کې دا اقسام راځي په چا کې راځي هاو تصدیق بدیهي ولې داسې وایي هغه قضایاو ته وایي او په قضایاو کې تصدیق وي که نه وي ګوره هغه قضایاو ته وایي چې په ده کې جزم چې راځي تسلیم چې راځي اذعان او تصدیق چې راځي صرف په واسطې د تصور دی طرفینو سره چې تصور د طرفینو دی وکړه وایي رښتیا والا کل غټ ته په چا باندې او که چا وویلې چې هلکه د طاووس لکۍ غټه ده په طاووس باندې نو هغه تصور دی کل نه ده کړی چې هلکه نه کل پې طاووس لکۍ چې لرې کې ترېنه بیا به طاووس ورته وایي که شونټی به ورته وایي پوه نه چې په دې باندې خو طاووس به کله ورته وایي لکۍ نو یوازې په لکۍ غټ نه ده او که هغه کل او جز تصور نه ده کړ نو دی وایي اولیات یا قضایا هغه قضایا ورته وایي جزم العقل چې جزم کوي عقل فیها په دې کې بمجرد الالتفات په مجرد الالتفات او تصور دي طرفینو سره ولا يحتاج الى واسطه نور دلیل ملیل ته پکې حاجت نه بس ولکه خلک وایي که نه وایي په دې هغه باندې پوهېږي په دې قضیه هغه ورته وایي نه پوهېږم وایي ته لږ چورت پکې ووایه خیال دې نه کړی چورت پکې ووایه نو چورت کوم یو ده ساخوا دا خوا پکې راوزغله خپله پوهېږي نو تا تصور د چا نه ده کړی طرفینو نه ده کړی چې هغه وکړي بیا خپله پوهېږي بمجرد التفات والتصور ولا يحتاج الى واسطه قولك على كل لازم من الجزء دویم چې د فطریات چاته وایي وما يفتقر الى واسطه چې واسطې ته به محتاج وي هلکه چې واسطې ته محتاج خو نظري وګرځي د وایي نه غیر غایبة من الذهن اصلا بلکل به د ذهن نه بلکل غایبه نه وي ذهن سره به نښتې وي نو دا واسطه داسې شوه لکه لا واسطه او چې لا واسطه وي هغه بدیهي وي که نه وي نو فطریات څه وګرځېدله نو دیتا قیاساتها قضایا قیاساتها معها مرتوی لک الحمدللہ په سر دی تهذیب کې چې تیر شو الله ته حمد ثابت تدا قضیه فطریه ده قیاس ورسره ذکر ده ولې لانه مستجمع یا یو څوک درته ووایي چې اربعه زوج دي ولې زوج دي ته فورا ورته وایي لانه منقسم ځکه دا داسې واسطه ده چې دا غایبه نه ده ځکه د ده په مفهوم کې دا شی پروت ده ویقال لهذه القضایا قضایا قیاساتها معها معیت د اتصال لپاره راځي نو خامخا ورسره متصل وي غایب بنی الاربعه زوج دي فان من تصور چا چې تصور کړي مفهوم دي اربعه او تصور دي مفهوم دي زوج وک چې بانه الذي ينقسم من تساوين نو حکم بداهتا حکم کوي او ځان کوي چې اربعه اختیار زوج دي او نحو قولنا الواحد نسب الاثنين واحد نسب الاثنين دا نو فإن العقل يحكم به بعد ان يلاحظ مفهوم دي نسب الاثنين او دي واحد والصالح
وثالثها الحدسیات، ثالث څه شی ده مولانا؟ حدسیات دي وهي ظهور المبادی دفعة واحدة. مولانا صاحب مبادی په نظریاتو کې هم شته، په حدسیاتو کې هم شته، خو دومره ده چې هلته به حرکت وي، تدریج به وي، او په دا نورو کې دفعیت ده. نو که چېرته دفعیت په انتقال کې هغه ته حدث وایي او که څه تدریج، نو بیا نظری ورته وایي، نظر ورته وایي. دفعة واحدة من دون ان یکون هناک حرکة فکریة، حرکت ترتیبی نه وي، فکري معنی ترتیبی. دې کې اشاره دې ته وکړه چې بداهت او نظارت چې کومه ده، حدث او نظر، دا په دې حرکت ثانی موقوف ده. خو چا موقوف کړی؟ په چا باندې؟ اول باندې. نظر چې د حرکت اولا ته وایي په نزد قدماو باندې، او حرکت ثانی ته وایي په نزد چا باندې؟ متاخرینو باندې. خو که چېرته قدما وایي چې اول پکې دفعي و بیا حدث ته، متاخرین وایي چې ثانی پکې دفعي و بیا حدث ته. هلکه مرتب دی پیدا کړ، ترتیب ته حاجت نو. دفعة ومن دون ان يكون هناك حركة فكرية. والفرق بين الحدس والفكر انه لا بد في الفكر من الحركتين، دي نفس لپاره بخلاف الحدس. ولفإن الذهن بعد ما حصل له مطلوب بوجه ما يتحرك في المعاني المخزونة والمبادئ المكنونة، چې پټ کوم مبادئ دي د په ذهن کې، خو په حال کون دي کې چې د طالب لما يكون لا تناسب بالمطلوب، دي هغه شی لپاره هغه شی لپاره طالب وي او هغه اجزا او مبادئ غواړي چې تناسب وي د مطلوب سره، حتی یجد معلومات مناسبه لها، د هغه لپاره پیدا کی. وها هنا تم الحرکت الاولى، ولته حرکت تام شو. ولې چې دی مطلوب نزغلی چاته، او داسې مبادی چې د دې مطلوب سره سوي او ورته پیدا یې کړه مناسبه، دا حرکت اولا پوره شو. ثم یرجع قهقریا، قهقري داغه ته وایي سرنک کوڼی ورته وایي، که څه داسې چې داسې لاړ شي په کوم باندې چې تللی بیرته په هغې باندې واپس راشي. موږ سرنک کوڼی څوک ورته وایي؟ سرکونډۍ ورته وایي، څه ورته وایي؟ سرکونډی رجوع وایي او که نه، دا سم عربي نو. ته سرکشتي ورته وایې، او دا نر بچی دی داسې کینه ځه تدریجیا حتی وصل الى المطلوب، بیرته به راځي داسې مطلوب ته به ورسېږي او هلکه ترتیب به پکې وکړي. نو اوس مولانا صاحب حرکت ثانی پوره شو. نو دواړه حرکتین یسمى بالفکر، دواړو ته فکر وایي. مثلا اذا کن یو یم خفه نه کړه، اصلي متقدمین اول ته فکر وایي او متاخرین خو دواړه وویلې. مثلا اذا كنت تصورت الانسان بوجه من الوجوه کالکاتب وضاحک، دغه تصور دی کړی ده. ولې که تا هغه تصور هم نه یې کړی او تی طلبوي، بیا خو طلب دی مجهولې. هلکه انسان به صرف په یو عرضیاتو سره پیژنې چې خان دی او کاتب ده او ډریور ده، خو اوس ماهیت او ذاتیات طلبوي چې دا انسان سره کوم شی لګي، حجر ښه لګي، مدر لګي، پلان لگی، عرض لگی، ورسره جوهر لگی، جوهر می پیدا هلکه مجرد لگی، مادی لگی، مادی جسم ده. او جوهر جسم، هلکه پرون وړوکی نن غټ ده، نمور سره لگی، نامن هلکه ځای په ځای نه ده ولاړ، لکه ونه حس او حرکت هم کوي، حساس او متحرک بالاراده دې پیدا که دقسې داسې طریقه باندې که نه. نو ذاتیات یې طلبوي او ناطق ورسره لګوي. مدرک د کلیات هم ده چې له خرو لغویي له اوښ او له دې شیانو نه امتیاز راشي. نو فصل دې هم پکې راوړ. نو دی وای بالفکر مثلا اذا كنت تصورت الانسان، چې تا تصور د انسانو کو په وجه د وجوه سره لکه کاتب او ضاحک. کاتب او ضاحک سره به مخکې ولې تصور کوي؟ چې تا تصور په یو وجه د وجوه سره نه یې کړی او تی ذاتیات طلبوي، نو لازمیږي طلب دی مجهول مطلق. نو بالوجه به معلوم وي تا په عرضیاتو سره، اوس به طلب دی چا کوي؟ د ذاتیاتو د ماهیت کوي. نو فحرکت ذهنک، فحرکت تا خپل ذهن ته حرکت ورک نحو المعانی طرف دی چاته التي عندك چې ستا په نظم باندې مخزون دي. ولې په دا ذهن کې دي چې مکنون او پټ دي، لوټه لوټه ارس پراته دي.
نو جوهر او عرض او ټول پراته دي، قابل د ابعاد ثلاثه او غیر قابل، جوهر او مادي او جسم او غیر جسم ټول پراته دي. نو التي عندك مخزونه فوجدت الحيوان والناطق د اخر پیدا کړه مناسب دی مطلوب سره. نو اول حرکت پرشو او مبدأه المطلوب المعلوم. مبدا څه شی د مولانا صاحب؟ یو جهت ته یو مبدا ده چې له کوم طرف نه شروع کوي هغه ته مبدا وایي ښه، او چاته چې کوي هغه ته جهت وایي. ونه شو دې باندې. نو مبدا یې څوک ده؟ مطلوب ده که نه؟ ولې شروع دې له چا نه کړې ده؟ مطلوب نه. چا پورې؟ نو جهت دی کوم د طرف؟ مبادی دي. وصل دی چې نه ته حرکت کوي د کباب دکان ته، نو مبدا دی کومه ده؟ او د کباب دکان څه شی ده؟ جهت ده. نو شروع دی چې کړې له چا نه دی کړې ده؟ مطلوب نه. او مطلوب مبدا ده که نه ده؟ او چا ته تللی؟ جهت دی څوک ده؟ مبادی دي. ومبدأه مبدا مطلوب المعلوم من وجه چې هغه د معلوم کړی و په من وجه دا معنی چې په هغه عرضیات. ومنتها او منتها او جهت څوک ده؟ حیوان د ناطق هم ده کې. ثم بیا ترتیب ورکه حیوان ناطق ته. اوس مبدا څوک شوه؟ حیوان ناطق. اوس منتها څوک شوه؟ مطلوب چې انسان ده. اوس به بیرته دغه منتها شي، ځکه دلته به حرکت ثانی شي که نه، اوس به له هغه طرف نه راشروع شي، بیرته به راشي. ثم بیا به ترتیب وکړي. ثم ترتب الحیوان، بیا به ترتیب ورکړي ته حیوان او ناطق ته بان تقدم الحیوان الذي هو الجنس، چې ته به مقدم کې حیوان چې هغه عام ده، الیق بالتقدیم ده چې جنس ده، ما بالاشتراک ده، او دی چې کومه د اعرب ته په نسبت سره خاص على الناطق په ناطق باندې چا فصل ده. نو به الحیوان الناطق وها هنا انقطع، حرکت ثانی ختم شو او مطلوب حاصل شو. او حدث کوم یو ده په هغه کې انتقال ده له مطلوب نه مبادی ته دفعتا، بیا له مبادی نه مطلوب ته دفعتا. واکثر ما يكون الحدث، او ډیر کرتا حدث عقیب الشوق والتعب وي. ډیر کرتا مولانا صاحب حدث ورسته دی شوق او د چا نه وي، د تعب او د مشقت نه. وقد تكون بدونها، او کله کله بغیر د دې نه وي. خو الناس مختلفون کنه په الحدث، فمنهم بعضې هغه دي من هو قوي الحدث وي او حدث کثیر وي. نو کثیرة یحصل له من المطالب، ډیر واري دته مطالب اکثر بالحدث حاصلیږي. لکه هغه چاته چې هغه مؤید وي په قوت قدسی سره، لکه حکما او اولیاء او انبیاء. ومنهم هغه قلیل الحدث وي، حدث ضعیف وي. او منهم من لا حدث له، نو بیا د هغه په نسبت باندې بیا نظري ده که نه ده؟ نو که د چا لپاره حدث بالکل نه و، نو هغه مطلوب بیا هغه ته څه ده؟ نظري ده. او که حدث لاره، نو بیا هغو کې فرق ده. د چا حدث څه وي؟ قوي وي. لکه د پیغمبرانو حدث ډیر قوي و، ټول نظریات ورته بدیهیات. کالمنتها، لکه هغه چې انتها ته رسېدلی وي، په بلادت او په کم عقلتوب کې. ومنها ذا يعلم، د دې نه معلومیږي چې بداهت او نظرت مختلفان بالاشخاص والاوقات. او کله کله د سړي هغه قوه قدس شروع شي، په لیک شي باندې په سخت باندې آسانه پوهېږي. اړو کله کله داسې وي چې یاره عجیبه قصې روانې کړي، او کله داسې په اسانه ځای نه پوهېږي. بعضې اشخاص داسې وي چې نظریات ورته بدیهیات، لکه صاحب د قوه قدس. بعضې اشخاص داسې وي چې هغه ټول ورته څه وي؟ نظریات. نو دا په اختلاف د اشخاص سره بدلیږي. نور د حدث او د نظر مصداق معلوم نه ده چې کوم ده، خو بعضې اشخاصو ته حدث وي او بعضو ته دی وای فرب حدسین، ډیر کرته یو حدسی عند فاقد القوة القدسی یکون نظریا، او بدیهی وي عند صاحبها، په نزد صاحب د قوه قدسی باندې. نو دی وای ورابع څلورم مشاهدات. مشاهدات بیا څو قسمه وو؟ مشاهدات هم هغه قضایاو ته وایي چې یحکم فیها، چې اذعان او جزم کولی شي په دی کې، خو بواسطة المشاهدة، په واسطې د مشاهدې او د احساس سره. هغه احساس بیا تقسیمیږي قسمینو ته، یو احساس باطنی ده، بل احساس ظاهری ده. وهي تنقسم الى قسمين. الاول ما شوهد، هغه دا چې مشاهده کولی شي په یو د حواسو ظاهره او سره، چې هغه پنځه دي: باصره ده، سامعه ده، شامعه ده، ذائقه ده، لامسه ده. ويسمى هذا القسم، دې قسم ته حدسیات وایي. او دا دویم ما ادرک
مدرکات چې هغه ادراک کیږي په مدرکاتو سره چې هغه حواس باطنیه دي چې هغه هغه پنځه دي حس مشترک ده هغه مدرک دی صورو مادیه ده او خیال خزانه ده وهم هغه مدرک دی معانی او شخصیه ده او د جزئیه ده چې هغه په جزئیات مادیه کې پراته وي لکه د منصور مولانا عشق د منصور مولانا سخاوت د منصور مولانا نو دا په جزئیات مادیه کې چې کوم معانی جزئیه پراته دي د دې مدرک څوک ده وهم ده نو چې دا اخواته دی خواته د شپې راوګرځېده او موبایل یې ګرځاو راګرځاو نو د ما وهم له ده نه څه منتزع کي چې دی له چا سره هغه لري کنټیک لري نو مولانا دا کنټیک چا راوباسه او دا مطلق کنټیک چې واخلیا بیا کلي ده که نه دغه مدرک عقل ده او دا د ده والا دا جزي ده د دې مدرک څوک ده وهم او د دې لپاره هم خزانه پکار ده خزانه یې څوک ده هغه حافظه ده او بل یو شیطاني قوه ده ښه د دې ډرم نم شی راواخلي د دې نم راواخلي په هغو کې تحلیل او ترکیب کوي هغه ته متصرفه وایي کله انسان سره وزرې ولګوي هغه ډرم د حس مشترک هم مخې ته ورته پروت ده چې هغه د خیال ده په خیال کې وزر هم پرتې دي ځکه مادیات دي که نه انسان هم پروت د انسان سره وزرې ولګوي بر د شپې په هوا شي پوه نه شي په دې باندې بیا سهار خوب ویني وایي زه د شپې څه ومه په هوا ومه نو مولانا صاحب حکما دا خوب نه مني هغه وایي دا ټول دا د متصرفي کار ده متصرفه وایي داسې قوه ده د مختصر معنی وحشه کې لیکي وایي دا خوب نه لري دا همیشه ویښه ویښه بس دا کار کوي د دغه سره هلته هغه ولګوي شی بر په هوا شي بیا یا یې کچالو خوړلي وي د شپې بیا په هوا یي بیا وایي چې هلکه ما خوب ولید ټول خوبونه یې راته خراب کړي دي حکماو پوه شوې د انسان سره کله د پلار سره هغه ولګوي ظلم ولګوي د حیوان سره رحم ولګوي نو تا پر زړور کې وایي ورشه دې بیا په لته ووایي نو مولانا دا رحم چې کوم د دا معانی جزیه دي که نه دي دا په حافظه کې پراته وو چې هغه د موهوماتو خزانه وه او هغه زناور مادي ده هغه په کومه خزانه کې پروت و په خیال کې نو هغه یې له دې نه راوسته دا له دې نه او تی پر زړه ورکړې واهمه هغه ارامي شی هغه پوه شو په دې باندې نو هغه نو دا مولانا صاحب متصرفه دغه کار کوي چې تحلیل او ترکیب کوي تحلیل او ترکیب کوي ښه دا سره اخوا داخوا کوي نو دی وایي خزانه د والوهم ماغه مدرک د معنی او شخصیه ده او د جزیه والحافظه هغه بیا خزانه ده معنی والمتصرفه متصرفه چې دا تتصرف فی الصور والمعانی دا تصرف کوي په صور او معنی کې بالتحلیل والترکیب په تحلیل او ترکیب سره ويسمى ذل قسم شریعت کې خو بیا الله تعالی ډیر یو هغه ورکړی د خوب تشبک 40 درجه دي چا ده د نبوت ته په دې وجه باندې حدیث کې راځي بخاری کې راځي چې چا خوب کې دروغ ویلې الله تعالی به په هغه غیر ممکن شي باندې هغه مکلف کړي د قیامت په ورځ باندې به د اوربشې په تړلو باندې مکلف کړي اوربشه به ورکړي چې شابه دې ته غوټه ور واچوه اوربشې ته غوټه ور اچول کېږي په بس به دې به مکلف کړی پوه شوې دغه به کوي والمتصرفة تتصرف في الصور والمعاني بالتحليل والتركيب ويسمى هذا القسم بالوجدانيات أو مدركات عقل مدركات عقل چې دا عقل سرپا عقل سرپا یې ولې وویلې په قاضي کې تاسو ته تېر شوي دي چې کوم عقل مشوب بالوهم وي هغه بیا کار د هغه کوي د واهمې کوي ولې ځکه واهمه چې دا سلطان القوا د عقل غلطۍ ښه خو مدرکات د عقل صرف دا معنا چې شایبه دی وهم ورسره نه وي هغه کلیات دي غیر مندرج په هذا القسم دا مندرج په دې قسم کې نه وي دا نه دي مندرج په دې قسم کې ولې هغه بیا چې دا دغه مدرک عقل ده هغه بیا په مشاهداتو په دې کې نه راځي ښه نو په مشاهداتو کې دا دوه قسمه راغله کوم چې یو مدرک په حواسو ظاهره ورسره وي دې ته حسیات وایي او یو مدرک په حواسو باطنیه ورسره وي دې ته بیا څه وایي دی وجدانیات وایي لکه په ځان کې معانی جزیه معلوموي زه وږی یم زه تږی یم زه دا معانی جزیه او ادراک واهمه کوي نو دا په قوای باطنیه چې سره چې کېږي دغه ته بیا دوی وجدانیات وایي نو دی وایي بأن لنا جوع لکه د موږ لپاره تنده ده او پلان ده نو دی وایي وخامسها پنځم چې دا تجربیات دي تجربیات هغه قضایاو ته وایي یحکم العقل بها
چې هلکه په دوی باندې عقل جزم کوي خو بواسطة تکرار المشاهدة په واسطې د تکرار د مشاهدې باندې. څه معنا چې یوه پیره دې ولید او جزم دې راغی دې ته مشاهدات وایي او که په یو وار لیدلو باندې کار نه کیده او تکرار د مشاهدې غوښته نو بیا تجربیات ورته وایي. د تجربیاتو د مشاهداتو فرق نشته ښه مشاهدات هم دا دی چې جزم راځي د چا په وجه باندې د مشاهدې په وجه باندې او تجربیات هم دې ته وایي چې جزم راځي دی مشاهدې خو هغه تکرار نه غواړي دغه تکرار غواړي په یو وار باندې کار نه کیږي چې منډه در نه کي منډه به کوي او څو پیرې اخر به بیا یقین راشي چې ولا دا کار وران ده دا سقمونیا مسهله د چا ده د صفرا ده. نو دی وایي پنځم چې د تجربیات هغه قضایا ورته وایي چې حق عقل حکم کوي بواسطة تکرار المشاهدة وعدم تخلف حکما کلیا او عدم تخلف په حکم کلی سره لکه حکم بان شرب سقمونیا چکل د چا دی د سقمونیا چې هغه سنا د هغه جولاب چې مسهل للصفرا هغه بیون کې د چا لره هغه صفرا زیړې لره زیړه درنه بیوي خو هغه مولانا صاحب یوه پیره به کار کیږي که تکرار د چا غواړي نو بیا به ته حکم کلی کوي وایې به چې اوف 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 چېرته چې سقمونیا وي هغه سړی بیوي پوه نه شوې دې باندې بیا به مفید لپاره د یقین وي. وسادسها او شپږم چې د متواترات پېژني مولانا چې یو اخبار باندې کار نه کیږي یوه پیره دې همدقه قضیه واورېدله دلیل ملیل پکې نشته ښه چې ته راته وایې چې نظري شو نه 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 دلیل نشته خو دغه یوه قضیه دې له ده مو واورېدله له ده نو تا په شرقایت کې ویلي دي چې مولانا صاحب هغه خبرې متواتر مفید لپاره د یقین وي که نه وي یقین وي ولې ضم ظن الی ظن الی ظن نو یو به مفید د ظن وي خو چې دا ظنونه سره جمع کیږي آخره د اجتماع په وجه باندې او جمعوارۍ په وجه باندې یقین تر جوړیږي لکه یو ویښته هغه باندې کار نشي کولی خو دا ویښته چې جمع کې سره بیا دې باندې بینچ راښودی شي راښکودلی شي ګاډې په راښکودلی شي هر څه په راکش کوي میخې په راکش کوي سنډاګان خو د یو کار داسې نه وي که نه نو ځوان چې کومه ده ځوان که ځوانه نو یوازې ځان هغه نشي کولی خو چې خبر دی واحد به مفید د ځوان وي خبرې واحد هلکه ما وایي زه راغلی وفات شو او هلکه مفید د ځوان ده خو بل نه مې واورېدلو بل نه مې یاره چې دا کسان ډېرېږي یا بل ته یاره لکه سکار شوی ده ولې یو به ویلې دوو به ویلې درې نو دا ټول دروغ وایي او که نه بیا آخر د سړي زړه ته یقین راشي چې یاره لکه سي و آخر دعوان که نه ده که نه مضر چې ختم کېږي م الحمدلله به وایي وایه مولانا پوه نه شي په دې باندې څه مې ویلې شپږم چې کومه دا متواترات دي وایي قضایا هغه قضایا ورته وایي یحکمو چې اذعان کولی شي په دی کې بواسطة اخبار جماعت په واسطې د خبر ورکولو د دومره جماعت کې یستحیل العقل چې عقل سلیم محاله ګڼي تواطؤهم د دوی اتفاق علی الکذب په کذب باندې واختلفو هلکه د اختلاف کړی ده پی اقل عدد چې هلکه کم از کم د دوی هغه عدد څومره ده د دې جماعت قیله چې اقل د دوی څلور دي چا ویلي لس دي چا ویلي څلوېښت دي خو اشبه د حق سره دا ده چې ان هذا العدد دا عدد مختلف کیږي په اختلاف د حال دغه کسانو سره اخبرو چې خبرې ورکړی ده او اختلاف د واقعي سره نو فلا يتعین ولې مولانا صاحب کله یوه واقعه داسې وي چې په پنځو شپږو باندې د چا زړه ته نه پرېوځي چې ولې یاره غلطه ده نه نه وایي داسې نه دي پېښ شوي نه چې تر څو پورې له ډېرو کسانو نه دي اورېدلي او کله داسې وي چې بس په دوو کسانو اورېدلو باندې هغه واقعه د سړي هغه یقین ته راسي مثلا بلکې لا یو راسي مثلا ګوره منصور ملا هلته کلي کې ځای برابر کړی ده چې یاره کسان ورلیږلي دي که نه داسې اخوا داخوا هغه برابر د کوژدې مسله که نه او د ما خو خوښه ده خو چې د دوی خوښه شي که نه نو هلکه کسان یې ورلیږلي نو په دې کې مولانا یو کس راغی
هغه ورته وویلې نو ده په ذهن کې تېره کړه چې یاره ټوکې کوي لکه چې بل وویلې یاره چې دوه درو یې وویلې یقین یې راغی زړه ته چې یاره صحیح ده دا خبره. ولې دا واقعه داسې واقعه ده چې په کم شي باندې او کله داسې واقعه وي چې په یو دوه باندې ول هغه کس چې کوم مړ کېږي نو خو داسې واقعه ده که نه چې د ټولې دنیا ورسره ضد ده نو کېدی شي څه خلک به دروغ وایي. نو چې کله تا د مختلفو اماکنو نه او د ډېرو خلکو نه واورېدله بیا به ووایه چې ولا لکه چې کار شوی ده. پوه نه شوې دې باندې دقه خبره شوه. او په هلکه بیا په اختلاف د اشخاصو سره هم هغه ده. اوس ګوره له لسو شیوخو نه واوره او لس د بازار له خلکو نه یې واوره فرق لري که نه لري؟ هغه د دغه شل سل پاپړه یو لوړ د دغه خبره چې کومه ده د سلو کسانو برابره ده د شیخ خبره او هغه سل کسان د بازار خلک دي. دومره یقین د سړي نه راځي د چا د هغو په خولو باندې لکه د دو داسې وي که نه. نو ښه خبره دا ده مولانا صاحب چې عدد معین پکې شرط د څومره کسانو د خبرې په وجه باندې چې ستا زړه ته څه راغی بس دا متواترات دي یقین دی راغی. بیا که شل وي که زر وي که څومره نو دی وایي په ضابطه په دې کې دا ده چې ورسیږي به حد یقین ته نو په هذه سته دا مبادی د براهین دي او مقاطع د دلیل دي. هغه نور دلیل په دې ځای باندې ختم شي ښه مخ ته به نه ځې ولې نظریات خو دي نه که نه مقدمات ټول بدیهي دي بس مخ ته به ځې نه. ومقاطع د دلیل دي او منتها د یقین دي ځکه اخر تا ته څه په لاس درغی یقین درغی نور یقین حاصل شو بس. فائده زعم قوم وس خلق باندې بعضې کسانان دي په هغو باندې رد کوي زعم قومونه چې ان المقدمات النقلیه دا نه مستعملېږي په قیاس برهاني کې ولې ظنا منهم چې ان النقل یتطرق الیه الغلط چې ته د چا نه نقل کوي نو هغه ته کله کله عارضېږي څه غلط والخطا من وجوه شتا او خطا خو د متفرق وجوه نه راځي نو فکیف یکون مبادی د قیاس برهاني چې هغه مفید لپاره د چا وي الذي يفيد القطع چې هغه مفید د چا وي مفید د چا وي فکیف یکون من وجوه داسې ووایه فکیف یکون من مبادی القیاس چې دلته من پکې راوړی وای بیا به ډېر ښه نو یکونو کې به دغه نقل ته ضمیر راجع کې او من مبادی القیاس نو دا به ورته خبر شي د چا د یکون لپاره نو فکیف یکونو څنګه به شي دغه نقلیات چې دوی ته عارضېږي غلطي من مبادی القیاس د مبادیو د قیاس برهاني نه چا مفید د قطعي ګرځي ولې ځکه دی خو مفید د دغه ده کې خو غلطي راځي نو چې دوی کې غلطي راځي د هغه مبادي بیا د قیاس برهاني جوړېدی شي نه. وان هذا ظن دی ماتن رد په کوي وایي دا ډېره غټه ګناه دې سړي کړې ده ولې چې عقل کوي نو نقل څنګه نه کوي ولې لأن النقل کثیرا ما یفید القطع نقل ډېر وارې افاده د قطع کوي کله اذا روعی فی شرائط وس مثلا نقل چې کوم ده متواترات هم په نقل کې راځي څوک دا هم په نقل کې راځي وس د دې لپاره شرط څه ده چې دا تا اورېدلي دي دا به متهم په کذب سره نه وي عادلان به صحیح ده که نه ده عادلان بی او بل چې کوم د مولانا چې آغا بل بسی پکې اورېږه زه دا تا ته هغه ځای پیدا کړم چې دلته چی ویلي دي ښه 4 نمبر حاشیه ده که چېرته ده لا یفید لا بد من صدق المخبر صدق د مخبر په کار ده چې دا مخبرین به څه وي صادق به وي مخبرین او بل دا د مولانا صاحب چې لکه صدق به وي او دویم دا د مولانا صاحب چې دا مخبرین به دومره عادت وي چې هغه افاده د چا وکړي د یقین وکړي ولې که دومره اندازې ته نه ورسېدلي چې هغه افاده دي نه کوي تاسې پوهی که نه دریم دا ده چې هغه خبر به خپله د امورو ممکنه ونه وي که د امورو محاله ونه وي نو که ټوله دنیا تا ته راولاړ شم ستا ذهن ته نه پرېوځي ګوره 3 شرایط راغله یو دا ده چې دا مخبرین به څه وي
صادق به بل به عادت دومره انتها ته بل دا ده چې دا خپله قضیه او دا خبر به د امورو ممکنه ونه وي اوس که چېرته د امورو محاله ونه و چې هلته اسمان په یو ځای کې راغورځېدلی ده ولې د قیامت له ورځې نه مخکې نه راغورځېږي هغه به په هغه ټیم کې راغورځي پوه شوې حدیث او ټول په دې باندې دال دي چې په خپل ټیم کې به د راغلي تاسې پوه نه شوئ نن پلاني ځای کې ځمکه بدله شوې ده اسمان بدل شوی ده دا د قیامت د ورځې نه مخکې محاله ده قیامت په ورځ به یوم تبدل هغه ورځ داسې مثالونه ورکوه چې هغه محال نو که چېرته محال و که دا ټولې راډوګانې ووایي هغه دروغ دي هغه مفید لپاره د یقین نه وي پوه شوې نو که داسې نقلیات وي چې هغه کې شرایط مکمل وي نو هغه بلا شکه مفید د چا لپاره ده د یقین لپاره ده نو دا خبره غلطه ده چې څوک وایي چې نقل دا مفید لپاره د یقین نه وي او دا د قیاس برهانی لپاره مقدمات نه واقع کی او روعیه پی شرایط په دې کې رعایت د شرایطو شي او بل وانضم الیه العقل او عقل سلیم ورسره ضم شي نو چې عقل ورسره ضم شو نو بیا به مفید د چا لپاره ګرځي ولې عقل سلیم به ووایي چې ګوره ټول شرایط دي فیصله به دی په وکړي نو مفید به د یقین لپاره وګرځي نعم لو قیله چې ان النقل صرف نقل صرف دا معنا چې عقل ورسره تسلیم نکی نو بیا مفید لپاره د یقین نه ګرځي بلا اعتبار انضمام العقل معه بیا معتبر نه ګرځي او ولا یفیدو او بیا مفید نه ګرځي که داسې ویلي وای نو لکان له وجه د دې لپاره به بیا څه وجه نو مطلقا چې وایي چې نقلیات دا مبادی د قیاس برهانی نه واقع کیږي ولې مفید د یقین نه ګرځي دا غلط تک نه ده ولې ځکه نقلیاتو سره چې رعایت د چا وشي د شرایطو او انضمام د عقل ورسره وشي مفید د یقین ګرځي نو ځکه دی وایي چې برهان دوه قسمه دا ده چې ویلي وو چې د متعلقات د برهان بیانوي چې یو برهان لمي ده بل برهان إني دا برهان لمي فهو الذي يكون الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر في الواقع كما أنه واسطة في الحكم لك دا واسطة چې په حکم کې ده يسمى به لإفادة الآيات والعلة دا مولانا صاحب اوس څه چل کوي قیاس درته تقسیم یا مولانا دا به سبا ته ورسو دی هغه ته یاره دا بچی لکه چې دا جمهور